محفل د تقاضې په مناسبت او د فخر کشمیر حاجی محمد امین دامت برکاتهم العالیه د هغه عشق د نور او د فیض او د رڼا نه ډکو اشعارو کې جناب مولانا صاحب تاسو ته په شعر کې زمونږ استاد سینې د عشق او د فیض نه ډکې کړي. رب کریم دې د دوی په عمر د دوی په فصاحت کې اضافه راولي. مختصرې خبرې مونږ هم د دې وخت د تقاضې په مناسبت کول غواړو، او هغه دا چې اهل زیغ د نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم د دور نه وروستو صحابه کرامو زمانه کې پیدا شوي وو، او د هغې نه بعد تابعینو په دور کې کثرت پیدا کړي وو. تر اوسه پورې همغه ډلې همغه اصولو باندې را روانې دي، نومونه بدلئ. د دریوې جماعاتو کې دوه جماعته چې اصول د هغې شپږ جوړېږي، او هر یوه ډله یې 12 جماعته دي، او شپږو ته 12 کې ضرب چې ورکړي 72 جوړېږي. دغه شپږ جماعته څه اصول لري، څه عقاید لري. هره زمانه کې چې اهل زیغو سر پورته کړی دی، حقاني علماو د هغې جواب کړی، او هغه ډله یې سره د نوم او د عقیدې خلکو ته ښودلې. هغه پیړۍ چې تېره شوې ده، اهل زیغو په الفاظو کې هم بدلون راوستی دی، او په نومونو کې هم بدلون راوستی دی. ځان نه یې هغه نوم بدل کړی دی، خپلې پاټۍ ته یې بل نوم ایښی، خو خبره هماغه کوي کومه چې د دوی نیکونو باباګانو کړي وو. علما بیا پوه شوي دي چې دا خلک نوم بدل اخلي خپل تنظیم لره، خو د عقیده یا د رافضي ده، یا عقیده د معتزلي ده، یا عقیده د خارجي ده، خلکو ته یې ښودلي دي. هغه وخت چې تېر شوي دي، هغه ډلې بل نوم اختیار کړی، خو عقیده هماغه یو عقیده خورئ کوم چې د دوی مشرانو خوره کړي وو. معتزله چې وو د حسن بصري رحمت الله علیه زمن کې، د هغه یو شاګرد واصل بن عطا نومېد. واصل بن عطا بې ادبه و، د حسن بصري رحمت الله علیه مجلس کې به یې بې ادبي کول. هغه د مجلس نه وشړ. د بصري په جامع مسجد کې یو علمی اداره وه. شیخ الحدیث د دغې ادارې حسن بصري رحمت الله علیه درس حدیث کې به 500 طالبانو ته ناست. واصل بن عطا دا مجلس پرېښود او د دغې جامع مسجد لرې برجۍ ته کېناسته. یو 2-3 طالبان یې ځان نه راته وکړل. وی راځئ مونږ تنظیم جوړو. نامه د تنظیم به څه شي وي؟ وی نامه د تنظیم به اصحاب العدل والتوحید. مونږ د توحید والا یو، مونږ د عدل والا یو. نو ځان ته یې دا ښایسته نوم کېښوده. علماو د آفاقو نه به خلک حسن بصري صاحب ته راتلل چې ګوري په کنج کې یو ملا ګوټی ناست دی، 3 کسانو سره ناست، دا څوک دی؟ بل به ورته وویل دا معتزلي دی. څنګه معتزلي دی؟ وی حسن بصري رحمت الله علیه د مجلس نه شړلی دی. یو بم وی چې حسن بصري صاحب مجلس نه شړلی، بل بم وی مجلس نه شړلی دی، حتی کې هغه ډله مسما شوه په معتزله باندې، د نیکانو د مجلس نه شړل شوي. نو نوم هغه و هغې چې څه عقیده خوروله،
مرور د وخت سره علماو د معتزله په اهل زیغ باندې او په ضلالت کتابونه ولیکل. نن سبا زمونږ دور کې هغه معتزله راښکاره شو، عقیده هماغه خورئ. تاسو شرح العقاید وګورئ، لیکي کرامات الاولیاء حق، د اولیاء کرامت حق دی په نزد اهل السنه والجماعه، او انکار د دینه معتزله وکړي. تاسو جواب راکئ، اوس خلک شته کنه چې د اولیاء کرامت نه مني؟ شته که نشته دی؟ معتزلي ځان ته وایي نه، اصحاب العدل والتوحید ځان ته وایي نه. څه شی وایي؟ عقیده همغه خورئ، خو دې نامه کې لږې ګوتې ووالې، اشاعة التوحید والسنه. مونږ توحید خورو، مونږ سنت خورو. ای به وایي اصحاب العدل والتوحید، او دوی وایي معنا یې وجوړېږي، او دوی وایي اشاعة التوحید والسنه. دا صرف د دې دپاره چې د عوام پوه نشي چې دا هغه ډله بیا راپورته شوې. شرح العقائد د معتزله بل عقیده تا ته ښایي. فی دعاء الاحیاء للاموات وصدقتهم نفع لهم عند اهل السنه خلافا للمعتزله. ژوندي چې د مړي پسې دعا کوي یا ورپسې خیرات کوي، اهل السنه والجماعه دا مسلک او مذهب لري چې په دې دعا او په خیرات کې مرده ته نفع او ګټه رسیږي. دا د اهل سنتو مذهب دی خلافا للمعتزله. وی د دې عقیدې مخالف معتزله دي. اوس تاسو وایي پنجپیریان د مړو پسې تلاوت او ختم مني؟ جواب راکړئ. د مړو پسې دعا مني؟ د مړو پسې خیرات مني؟ عقیده هماغه د معتزله پیش کوي، خو نامه ځان ته څه ږدي؟ اشاعة التوحید والسنه. معززو، نو دا معظم اصول صاحب د الفرق بین الفرق علامه بغدادي رحمت الله علیه زر کاله وړاندې یو کتاب لیکلی، د متکلمینو نه دی، الفرق بین الفرق. په هغې کې د دې هر جماعت عقاید ښایي، بیا په آخره کې د اهل السنه والجماعه عقاید ښایي. یو سړی وایي زه اهل سنت یم، نو د اهل سنت څه ته وایي؟ نو هغه بیا دلته اصطلاح ذکر کوي چې دا سنت دا ټکی عربي دی. په عربی ژبه کې سنت دریو معنیو باندې مستعمل دی، په اصطلاح کې نه لغت کې. په سنت کې یوه اصطلاح د فقهاو ده، دویمه اصطلاح په سنت کې د محدثینو ده، دریمه اصطلاح په سنت کې د متکلمینو. فقها سنت څه ته وایي؟ چې د فرض نه ښکته مقام لري په عمل کې، او د واجبونه او د مستحبونه بره وي. یعنی رسول الله مبارک اکثر کړي وي، کله کله یې پرېښې وي. دا تاسو چې څه ته سنت وایي، فقها دې ته سنت وایي. متکلمین محدثین سنت چاته وایي؟ محدثین وایي سنت حدیث ته ویل کېږي. اصول تاسو څه وایي؟ دلایل د شرع څلور دی، کتاب الله، سنت رسول. سنت نه مراد عمل نه دی، مراد د سنت رسول نه عند الاصولیین والمحدثین حدیث الرسول، د نبی علیہ السلام خبری یا افعال. دریم سنت دی په اصطلاح د متکلمین او د عقاید د علماء باندې. د عقاید علماء په نسبت باندې سنت طریقه مسلوکه فی الدین عند السلف فی العقائد. سلف چې په کومه عقیده رفتار کړی دی، متکلمین سنت دی ته وایي. اهل السنه والجماعه دا نوم متکلمین وایي. اوس داسې به نه وایي چې اهل السنه و چاته وایي چې څوک اهل السنه معنا اهل الحدیث چې په حدیثو عمل، یعنی حدیث یادي. نه نه، دا اصطلاح د محدثینو نه ده. داسې به هم نه وایي چې یاره د نبي علیه السلام ټول سنت چا عملي کړي دا اهل سنت دی، که عقیده هر قسم مرداره وي. ولې؟ دا خو د فقهاو اصطلاح، او اهل السنه والجماعه د متکلمینو لفظ دی، دا د فقهاو نه دی، دا د محدثینو نه دی. که مونږ دا ووایو چې اهل سنت به هغه څوک چې سنت یې پوره کړي، او که سنت یې نه یې پوره کړي اهل سنت نه دی،
نو د کومو صاحبانو چې ګیري نشته دی اوس اهل سنت دي که نه دي؟ اهل سنت خو دي که نه؟ نو پته لګي چې اگر که سنت دی نه یو پاتې دی، یا ما واخلا تاسو واخلا، ټول په ټوله سنت د محمد مصطفی چا پوره کړي دي؟ چا نه خو څه پاتې دي که نه؟ چې څه ترې پاتې شو اوس یې د اهل سنت نه وباسي چې اهل سنت بنئ؟ نه. نو دا د دې دلیل دی چې اهل سنت والجماعه کې کوم لفظ د سنت راځي دا په اصطلاح د فقهاو مستعمل نه دی، په اصطلاح د محدثینو مستعمل نه دی، دا په اصطلاح د متکلمینو دی. یعنی سلف صالحین چې کوم عقیده باندې تللي دي هغه عقیده باندې چې څوک لاړو نو د اهل السنت والجماعه دی. سيبدا الفرق بين الفرق بیا د اهل السنت والجماعه اجماعي اصول راخلي. نو یو اصل پکې دا راخلي 1400 کې چې اهل السنت والجماعه به هغه څوک وي چې دا د اولیاء او کرامات په مني. وی چې چا د اولیاء او د کرامت نه انکار وکړه په ده کې د اهل السنت والجماعه د سلف د مسلک د لارې هغه عظیمه عقیده رانغله، نو دا بیا قدریو کې داخليږي. وانکرت القدریه کرامات الاولیاء، هغه لیکي چې قدریو د اولیاء او د کراماتو نه انکار کړي. دویمه عقیده د اهل السنت والجماعه دا راخلي چې اهل السنت والجماعه به د مردگانو پسې د ایصال ثواب قائل وي، چې د مړو پسې دعا خیرات ختم د دې ثواب رسی. که په دې عقیده روانو دا به اهل السنت والجماعه وي، او که په دې عقیده نه وي روان وي دی اهل السنت نه بهر دی، خارج دی. معزز خپل مقصد ته راځم. الحمدلله مونږ او تاسې اهل السنت والجماعه یو. زمونږ د سلفونو چې کوم عقاید مونږ ته راپاتې دي هغه مونږ کلک کړي. د دې عقیدې په خلاف چې څومره جماعات دي د هغې په منځ او د هغې په روژو په حجونو په ګیرو به دوکه کېږئ نه. بنیادي څیز عقیده ده. که د عقیدې مسله نه شي او یوازې عمل باندې تاسو دوکه شئ نو دا اعمال شیګان هم کوي. د شیعه سره ستا فرق په کلمه کې نه دی چې ګینې شیعه کلمه نه وایي، تم کلمه وایي هغه یې وایي. شیعه سره ستا فرق په دې کې نه دی چې قرآن کریم نه مني، هغه هم مني ته هم مني. تم مونځ کې هغه هم مونځ کوي، ته روژه نیسي هغه هم نیسي. دا اعمال چې څه دي ستا دغه اعمال د شیګانو هم دي، خو ستا فرق د شیګانو سره په عقیده کې شته دی. چې اهل السنت والجماعه مراد د جماعت نه جماعت د صحابه دی. تمام صحابه ته به حسن نظر لري او ښکلې عقیده به لري، او د صحابه کرامو اجماعي مسائل به نه ردوي. دا به اهل السنت والجماعه وي. په دې والجماعه ټکي کې وهابیان ترې نه ووتل، شیګان ترې نه ووتل. ځکه شیګان درې یاران امیر معاویه، بیبي عایشه صدیقه، بعضې صحابه کرامو سره عظیمه دشمنی کوي، جماعت د صحابه نه تسلیموي. او وهابیان هم ځکه ووتل چې اجماع د صحابه وهابیان نه مني. اهل حدیث کې د اصول کتاب الله او سنت رسول اجماع خو پاتې نه شو. که اجماع د دوی دلیل وي نو ولې چې وایي زموږ دوه دلایل. اهل السنت والجماعه مراد د جماعت نه جماعت الصحابه دی. په کومو خبرو چې صحابه کرام اجماع کړي وي هغه به مسلم وي. یو عظیمه مسله د عمر فاروق رضی الله عنه په زمن کې چا بیبي ته په یو مجلس کې ویل 3 کرته ته طلاق ای ستاسو په اصطلاح 3 کانی ورغورځول، نو دا مغلظ 3 طلاق شو. امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام ابو حنیفه رحمهم الله څلور واړه مذهبونه پدې دي چې دا مغلظ دي. په دغه ټیم واقع شو د دغې بیبي بیا تر څو چې بل چا سره نکاح نه شوی دی خاوند سره نکاح نه کېږي. نن ستاسو ذاکر نیک صاحب هغه هم وهابي دی، اهل دی، او دلته چې څومره اهل دي د دوی فیصلې اوس څه شی دي؟ چا بیبي ته 3 کاڼي وغورځول، 3 میاشتو کې دننه دې کور ته لاړ شي، هېڅ مسله نشته، دا طلاق نه دي. د عمر فاروق رضی الله عنه زمن کې اجماع په دې باندې ده، څلورو مذهبونو اجماع په دې باندې چې دا مغلظ دي، خو وهابیان وایي دا مغلظ نه دي. 6 رکعاته تراویح په دې باندې هغه زمن کې اجماع شوې ده
لیکن وهابیانو په نظم مسلمه نه ده. د جمعې په ورځ دعا ځانونه په دې باندې اجماع شوې ده، لیکن د وهابیانو په نظم مسلم نه ده. او د جنازې مونځ سرن کول، فاتحه ویل یا نه ویل دي کې اختلاف شته چې فاتحه ویل دي او کنه ثنا ویل دي. فاتحه للقراءت د کل الثنا ده، خو جهر څلورو مذهبونو کې یو مذهبم په جنازه کې د جهر قائل نه دي. اهل حدیث د جهر قائل دي چې دا په زور ویلی شي، دا خرق الاجماع ده. دا مسائل ډیر داسې دي چې دی د صحابه کرامو د اجماع پکې مخالفت کړی دی. نو موږ الحمدلله اهل السنه والجماعه تمامو صحابو کې د چا په شان کې ګوري خبرې ونه کوي. د صحابه کرامو شان کې بس نه وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم با په خطبات او تقاریرو کې دا ویل چې الله الله فی اصحابی، منصوب دی، عامل مقدر دی. اتقوا الله فی اصحابی، زما د صحابه کرامو په حق کې د خالق نه ویریږي، د خالق نه ویریږي. فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، زمان رستو زما صحابه د اعتراض نشانه مګرځوي. من احبهم فبحبی احبهم، کچا د صحابه کرامو مینه وکړو محبت یې وکړه، محبوب فرمایي دا زما په مینه د هغې سره مینه کړې ده. صحابه مونږ څه کوو که د محمد مصطفی خادمان نه وي او د هغه د مجلس کېناستونکي خلک نه وي، او دا مینه چې څوک د صحابو سره کوي دا مینه یې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کړي. من ابغضهم فببغض ابغضهم، محبوب فرمایي که چا زما صحابو کې یو صحابي سره دشمني وکړه فببغض ابغضهم، وی دا دشمني زما سره ده، زما په دشمنۍ ده د صحابو سره دشمني کړې. د صحابه کرامو په شان کې چې څوک زبان درازي کوي د هغې جماعاتو نه ګورې ځان ساتئ. ښه ستاسو سیاسي تنظیمونو کې هم بعضې جماعتونه شته دی، مونږ ته رفقا او دوستان وایي هر چا پسې خبرې مه کوئ، خو دا زړه مو بړاس وکړي چې نه کوې څه به کوې. ستاسو سیاسي تنظیمونو کې هم داسې خلک شته چې د هغې په رسایلو کې دا الفاظ موجود دي چې علي صاحب رضی الله تعالی عنہ او امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په حق کې لیکلي چې دا دواړه په امت کې اولین شرارتیان وې، شرارت یې جوړ کړی. بیبي عایشه صدیقه رضی الله عنها په شان کې لیکلي چې دا یو ژبوره او کنزلماره زنانه، هغه پاکه بیبي چې د چا په طیبیت او پاکۍ باندې قرآن کریم ناطق دی چې الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. دا په تایید او تصفیه د چا کې دا قول د عمر صاحب کې نازل دی چې رسول الله مبارک ته تپوس وکړه ستا رایه څه ده په مسله د عفق کې. هغه وفرمیل یا رسول الله که بیبي عایشه صدیقه پاکه نه وې ستا غونې طیبه او د پاک انسان سره به یې نصیب نه کېدی. د ده په تایید کې بیا دا آیت راغی چې پاکې بیبیانې د پاکو سړو دپاره دي او پاک سړي د پاکو بیبیانو دپاره دي. معززو مقصد مې دا دی چې اهل السنه والجماعه په دې مسلک باندې ځان پوه کړي. سنت نوم دلته د عقیدې دی، هغه عقیده چې د سلفو نه راغلی به ټینګې نو تبع د سنت دی. که تا د جدیدو ملیانو جدیده عقیده ذهن نشین کړه ته د اهل سنت نه ووتې. عمل که تا کې کمزوري راشي یو ورځ درنه جمع لاړه شي یا در باندې بله کمزوري په یو سنت پرېښودو ته د اهل سنت نه وځي. خو که د عقیدې د سلفو پخوانۍ عقیده دې پرېښوده نو که بیا څومره شیخیان یې کېښوده اهل سنه والجماعه د عقیدې نه ته ووتې او ستا د عبادات د خالق په درګاه کې بیا ګوري مردود دي، دا بیا فضول دي. او دا شان والجماعت او دا ښکلې عقیده د اهل سنه والجماعه په دې دنیا هم خوشحالي ده چې څوک په دې روان وي، ځکه رحمت للعالمین په شان کې څه فرمایي کلهم فی النار الا واحده، دواوې اهل زیغ دي دا ټول به جهنمیان وي، یو جماعت دی هغه به نجات کې وي. محبوبو فرمایل چا تپوس وکړه دا څوک دی؟ بما انا علیه و اصحابی، زه ورباندې یم زما صحابه ورباندې دي. ما انا علیه کې دلته رسول الله مبارک سنت مرادیږي او سنت دلته سنت عقیدوي مرادیږي او اصحابي صحابه او جماعت مرادیږي چې رسول الله مبارک په کملار دی هغه سنت دی او چې څوک ورپسې روان اهل السنت دي.
او چې صحابه په کوم لار روان دي جماعت دی، او چې څوک ورپسې روان دي اهل الجماعت دي. اهل السنه والجماعه دغه معنا ده. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما دما انا علیه واصحابی یو حدیث مرفوع داسې پیش کوي چې رحمت للعالمین فرمایل چې ما انا علیه واصحابی، د دې په ځای رسول الله مبارک فرمایل هم اهل السنه والجماعه، د اهل السنه والجماعه فرقه ده. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تپوس کیږي ما انا علیه واصحابی من هم، هغه جواب ورکوي هم اهل السنه والجماعه، د اهل السنه والجماعه فرقه ده. او بیا په هغه دنیا کې هم خوشحالي ده، ځکه چې په هغه دنیا کې یوم تبیض وجوه وتسود وجوه. عبدالله بن عباس رضی الله عنه معنا کوي یوم تبیض وجوه اهل السنه والجماعه وتسود وجوه اهل البدع والضلال. داسې ورځ ده چې د اهل السنه والجماعه مخونه به په دې ورځ باندې سپین پړقېږي، او د دغې دواوې ډلو او د کافرانو، د مشرکینو، د یهودیانو، عیسویانو، اهل ضلال او اهل زیغ، د هغې مخونه به په دې ورځ باندې تور وي. خداوند کریم دې موږ او تاسې سپین مخو کې راولي. معززو، قرآن عظیم الشان دا نصوص چې کوم دی دا هم په غټه اصطلاح کې دوه حصې شوي دي. څه ته محکم ویلی شي او څه ته متشابه ویلی شي. دا محکم او دا متشابه علما د هغې تاویلات کوي. د عبدالله بن عباس رضی الله عنه، د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، د دې دوو صحابو رایه دا ده چې محکم او متشابه فرمایي چې مراد د محکمات نه ناسخات دي او مراد د متشابهاتو نه منسوخات دي. تاسو عوام ته دا خبره بالخصوص ذهن نشین کوي تاسې چې ستاسو دا سوچ دی چې یاره قرآن کریم خو هغه مولیان هم وایي، دا مولیان هم وایي، بیا ولې پکې داسې متضادې عقیدې بیانوي، یو بیانوي یو بله بیانوي. نو په دې حقیقت ځان پوه کوي چې قرآن کریم په غټه اصطلاح کې دی کې دوه قسم آیتونه راغلي دي. رب کریم فرمایي منه آیات محکمات و اخر متشابهات. دې قرآن کریم کې څه آیتونه محکم دي، څه نور متشابه دي. عبدالله بن عباس، عبدالله بن مسعود رضی الله عنهما فرمایي چې محکمات نه مراد ناسخات دي، متشابهات نه مراد منسوخات دي. فاما الذين في قلوبهم زيغ، د کم سړي په دې زړه کې چې کوږوالی دی، د دې زیغ په معنا ځان پوه کوي. د طالبانم زیغ څه ته ویل کېږي؟ زیغ یو لفظ دی چې متضاد د هدایت دی. تعرف الاشیاء باضدادها، د هدایت معنا وپېژنو نو زیغ درته خپله پته لګي چې زیغ څه ته وایي. هدایت لغتا په معنا د میلان باندې دی الى طریق الحق. انا هدنا الیک انا ملنا الیک، مونږ تا طرف ته میلان کړی. نو هدایت میلان د زړه ته ویل کېږي طرف د حق ته. اوس تا ته زه هدایت خایم، ته دعا کې چې الله اهدنا الصراط المستقیم، دا هدایت څه شي ته وایي؟ یو ملا صاحب تا ته وایي دعا سنتو پسې شته او بل وایي نشته. عقیده د اهل سنتو دا ده چې دعا شته دی، ښه کار ډېر وخت کوه. عقیده د اهل زیغو دا ده چې نشته دی، دعا نه دی اړې. په دې مسله کې لانجه راله، دا دواړه مسلې دې زړه ته واچوه. ستا دا زړه د اهل حق ته میلان کوي که د اهل زیغ ته میلان کوي؟ که دې زړه دی میلان دی سمې عقیدې ته کولو، نو ته په دې یقین باندې شه چې ته په هدایت باندې. هدایت میلان ته ویلی شي، ستا زړه داسې میلان کو. او که ستا دې زړه دې بل اړخ ته میلان کولو، نو زیغ دی. زیغ ککلچ ته ویل کېږي، معنا کوږوالی د زړه هغه دواوې ډلو ګمراه ډلو ته. نو هدایت میلان د زړه دی طرف د حق ته، او زیغ میلان د زړه دی طرف د باطل ته. هر اختلافي مسله رااله، یو ملا صاحب د شیګانو صفت کو، بلې مخالفت کو، ته ګوره زړه ته واچوه چې ستا زړه کم خوا میلان کوي. یو ملا صاحب وهابیانو پسې مخالفت کوي، بلې صفت کوي، ته زړه ته واچوه چې ستا دا زړه کم خوا میلان کوي. هره د حق مسله او د هغې خلاف مسله زړه ته اچوه
چې زړه دې طرف د حق ته میلان کو نو ته په هدایت باندې نو دعا کوه چې اهدنا الصراط المستقیم یا الله هدایت باندې خو یما د اهل سنت عقیدې ته مې زړه میلان کوي خو په دې مې ثابت پرېږدي راسخین څه دعا کوي ربنا لا تزغ قلوبنا یا الله زمونږ زړونه دې غلطو ډلو ته مه کږوه دې خواته بعد اذ هدیتنا وروستو د دې نه چې یو ځل دې زمونږ زړه پیدایشي د اهل سنت ته میل کړی دی زمونږ زړه د اهل سنت ته مایل کړی دی خو داسې وخت رانولې چې زړه مې دې بلې ډلې ته مایل شي داسې مایل نه شي اما الذین فی قلوبهم زایغ رب کریم فرمایا هغه خلک چې د هغوی په زړه کې کږلچ دی باطلې ډلې ته فیتبعون ما تشابه منه هغوی تابعداري قرآن کریم کې د متشابه ایتونو کوي خپله معلومه شو چې کوم اهل حق دي هغوی د محکمو ایتونو کوي بنیادي فرق یاد کا دا علما تا ته ناسخات بیانوي نوي علما تا ته منسوخات بیانوي قرآن کریم کې منسوخ آیتونه دي هغه تا ته منسوخ آیتونو مسائل بیانوي چې هغه آیتونه قرآن کریم کې شته خو حکم منسوخ دی د منسوخ دپاره درې اقسام دي دا موضوع نه دی تاسو به وایي دا کومه مسله داسې ده چې په دې کې د ناسخ او منسوخ کې علمان خطي دي زمونږ علما ناسخ بیانوي مقابل جانب منسوخ بیانوي د هغې مسایلو نه یوه جزیه نن تاسو ته مختصره زیر بحث ګرځومه چې مسله د ایصال ثواب ده دا نن چې کم ورونه د یو صاحب پسې خیرات کړی دی علما صلحه یې راغوښتي دي زمونږ او ستاسو د عقیده ده چې په دې دعا په دې مجلس کې اجر دی دې ذکر کې دې صدقاتو کې دا هغې صاحب ته د دې ثواب رسیږي نوي روشنۍ والا مولیان او جماعتونه وایي چې دا فضول خرچه ده د دې ثواب هغه ته نشي رسېدی هغه خلک چې وایي چې نشي رسېدی هغه هم د قرآن کریم نه دلیل پیش کوي هغه مولانا صاحب چې وایي رسیږي هغه هم د قرآن کریم نه دلیل پیش کوي دلیل د دې دوه ویاړلو چې وایي مړو پسې ختم د مړو پسې خیرات ثواب نه رسي هغه دا چې لیس للانسان الا ما سعی ویشتمه صفاره انسان دپاره هغه څه دي چې خپل عمل کړی نشته انسان ته مگر هغه څه به میلاویږي چې د خپله سعی کوشش کړی دی نو دې کې دوی دا بیان کوي او خلکو ته دا ښایي چې دا خیراتونه خو د بچو عمل دی د ده نه دی ختمونه د بچو عمل دی دعاګانې د خلکو عمل دی د ده نه دی رب کریم فرمایي چې نشته انسان ته مگر خپله سعی او خپل عمل ورته میلاویږي عبدالله بن عباس رضی الله عنه نه چا تپوس وکړ مردگانو پسې دعا ثواب او د خیرات ثواب رسی ویاو هغه ورباندې اعتراض وکړ لیس للانسان الا ما سعی انسان ته خو خپل عمل اجر میلاویږي نو ته څنګه وایي چې اجر رسیږي دا خو د بل چا عمل دی عبدالله بن عباس رضی الله عنه لنډ جواب ورکړه انها منسوخه دا آیت دلیل کې مو پیش کوه دا آیت منسوخ شوی دی دا آیت منسوخ شوی دی منسوخات مو پیش کوه شاگرد عرض کوي چې دا منسوخ دی نو چا ناسخ څه دی چا منسوخ کده حکم د اسمان نه راغی ناسخ څه شی دی عبدالله بن عباس رضی الله عنه د ویشتمې سپارې بل آیت ورته پیش کړه چې والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء هغه پلاران چې مړه شول دنیا نه لاړل واتبعتهم ذریتهم بإیمان اولاده او بچیانو د پلار تابعداري په ایمان کې وکړه د پلار تابعداري په ایمان کې د ایمان صحیح عقیدې ته ویلی شي یو سړی وایي زه د پلار په عقیده یم دا جرم نه دی خو چې پلار یې په سمه عقیده وي دا ډېر ناپوهان خلکو ته وایي دا خو د مشرکانو خبره وه چې زه پلار پسې ځم مشرکانو ویلي و زه پلار پسې ځم خو په شرک کې او پیغمبرانو ویلي چې زه پلار پسې ځم خو په ایمان کې یوسف علیه السلام پیغمبر دی قیدیانو ته دعوت ورکوي جیلیانو ته څه وایي انی ترکت ملت قومی واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ما د خپل قوم عقیده پرېښې ده واتبعت ملت آبائی
زه د پلار په ملت او عقیده باندې. نو د پلار په عقیده باندې چې پلار د سني وي یا د سنت وي، فخر سره وایه، اعلان سره وایه چې زه د پلار په عقیده باندې یم، خو پلار د اهل سنت دی، ته هم اهل سنت شي. واتبعتهم ذریتهم بایمان، بچو د پلار تابعداري په ایمان کې وکړه. رب کریم فرمایي الحقنا بهم ذریتهم، دې پلارانو پسې به دا اولاده مونږ ور ملحقه کو. مفسرین دلته قیودات روباسي. الحقنا بصحیفة اعمال آبائهم اعمال ذریتهم، د پلارانو د عمل نامې سره به د بچو عمل ټچ کم. د بچو چې څومره اعمال دي دا به د پلار په عمل نامه کې ورته واچوم. وما التناهم من عملهم من شیء، خو د بچو په عمل کې به څه اجر مونږه کم هم نه کو، دوی ته به هم پوره اجر ورکو. اوس چې د بچو عمل د پلار عمل نامه کې اچوي، نو د بچو عمل د پلار عمل نامې ته ګټه ورکړه که ورې نه کړه؟ جواب راکوي. الیس الانسان الا ما سعی، انسان ته خپل عمل دی نه پته لګي چې د بل چا عمل نه رسېږي. آیت کې جګړه ښکاره شوه، قرآن کریم کې جګړه نشته دی. عبدالله بن عباس رضی الله عنه شاګرد ته وایي هغه آیت منسوخ دی چې الیس الانسان الا ما سعی، او دا آیت هغې لره ناسخ جوړ شوی. مفسرین دلته یو بل اعتراض هم ذکر کوي که څوک دا اعتراض وکړي چې الیس الانسان الا ما سعی رستو دی، والذین آمنوا مخکې ذکر، رسته مخکې ډیلیټ کوي، مخکې خو رسته نشي ډیلیټ کولی. نو دا د هغې لره ناسخ شي، هغه څنګه دې لره ناسخ شي؟ نو جواب دا کوي چې یو ترتیب د مصحف عثماني دی او بل ترتیب نزولی دی. په نزول کې ناسخ آیت هغې نه رستو راغلی دی، ترتیب کې عثمان ذوالنورین صاحب هغه مخکې وضع کړی. او دا خو علماو ته پته ده، طالبانو ته داسې شوي دي. اول آیت د اسمان نه اقرأ بسم ربک الذي خلق نازل او پروت په 13 سپارې اخري سر کې دی. نو دا کله نازل د اسمان نه مخکې وي ترتیب کې رستو راشي، کله نازل رستو وي په ترتیب کې مخکې راغلی وي، دا ترتیب د مصحف عثماني دی. نو جواب د الیس الانسان الا ما سعی عبدالله بن عباس صاحب دا کوي چې دا منسوخ شوی دی. اوس چې دا څومره اهل زیغ دی او د مردگانو پسې د خیراتونو دعواتو منکر دی، د هغوی قوي دلیل قرآن کریم نه دا آیت دی چې الیس الانسان الا ما سعی، او دا منسوخ دی په فتوا د صحابو باندې. عبدالله بن عباس صاحب چې تفسیر وکړي، حاکم په مستدرک کې دا ذکر کوي چې وتفسیر الصحابي عندهما مسند، د امام بخاری امام مسلم رحمهم الله په نسب باندې صحابي چې کله شرح وکړه نو دا په حکم د مرفوع کې جوړ کېږي. د قرآن کریم شرحه د صحابي نه چې مروي شوه دا په حکم د مرفوع کې وي. عبدالله بن عباس صاحب که دا د رسول الله مبارک نه نه وی اورېدلی چې دا آیت منسوخ دی، کله به هم د ځان نه دا خبره نه وه کړې چې دا منسوخ. نو منسوخ آیتونه خلکو ته دا صاحبان بیانوي او زمونږ علما ناسخ بیانوي. او رب کریم فرمایي اما الذین فی قلوبهم زایغ، د چا په زړه کې چې دی غلطو ډلو ته کوږوالی دی، فیتبعون ما تشابه منه، هغې تابعداري د چا کوي؟ د متشابه د منسوخاتو کوي. ولې کوي؟ ابتغاء الفتنه، مفعول له دی، لام تعلیلی مقدر دی، لابتغاء الفتنه، دې دپاره منسوخو پسې ځي چې په دې امت کې فتنه ولټوي، شر ولټوي، اختلاف جوړ کړي. اختلاف یې جوړ که جوړ یې نه که؟ جواب راکوي که نه؟ خیرات شته دی او نشته دی، او دعا شته دی او نشته دی، او زیارت ته تلل شته دی او نشته دی. هسې دا دعا کوه او دعا مه کوه، دا به ډېره غټه خبره وه که دا په پرېدو کې چې 15,000 کسان پې باندې مړه شو، یو یم د بوټانو سره ورمنډي وایي شهید دی، او بل یم د بوټانو سره ورمنډي وایي شهید دی. او لانجه جوړه د څه شي نه وه؟ د دعا نه وه که نه وه؟ د خیرات نه وه که نه وه؟ شروع روانه د دې ځینه وه، انتها کافرانو په دغه خبرو باندې ملا صاحب رادن نه که، مفتی صاحب رادن نه که. نن وګوره په خیبر کې څومره د مسلمان کوشي او د مسلمانانو وینه پې توی شو. ابتغاء الفتنه، دې دپاره دا کار کوي چې امت کې فتنه ولټوي، فتنه ابتغاء تاویله، عقوبت معنا ته ذهاب کوي. معززو علامه قرطبي رحمت الله علیه په دغه ځای باندې تفسیر خپل کې وایي چې اهل زیغ 4 جماعت دلته تقسیموي. وی یو جماعت دی چې هغه په دې متشابهاتو کې خپل عقیده هم خرابه ده
او مشوش د عوامو دی، د عوامو عقیده په خرابوي. بحکمه ان یقتل ولا یستتاب، د حکم دا دی چې قاضي دې ونیسي مړ دی کې استتابت تم دې نه کوي، دومره دې ورته نه وایي چې یاره توبه وبس. دویم جماعت هغه دی چې خپله عقیده پکې ګډه وډه ده خو د عوامو عقیده نه خرابوي. بحکمه یقتل ویستتاب، حکم یې دا دی چې قتل دې کړی شي، په اول د قاضي دې تپوس وکړي چې توبه وباسه، دا خبرې بیا مه کوه، که توبه ویسته بیا دې نه قتلوي. دریم جماعت وی دا دی چې خپله یم عقیده پکې خرابه نه ده، بلم نه خرابوي، خو شکي دی پکې، هسې دا ځای نه چیړي، دا خطرناک. بحکمه ان یضرب ضربا بلیغا، حکم یې دا دی چې قاضي دې سخت وال ورته ورکړي چې د دې خبرو نه منع شي، کما فعل عمر رضی الله عنه بعبدالله صبیغ. بیا د عبدالله صبیغ قصه راخستې ده، وی لکه عمر فاروق صاحب چې عبدالله صبیغ سره کومه معامله کړې وه. عبدالله صبیغ د عراق نه یو سړی راغی، متشابهاتو قرآنیو متشابهاتو کې دویم تاویل دا دی چې کوم عقول زمونږ ورته نه رسېږي هغې کې ځان نه تفسیرات کول دي، عام جمهور مفسرین تاویل راخلي، خو صحابه کرامو نه هغه مخکینی تفسیر مروي دي. نو هغه به دې مسلو کې پوښتنې کولي. چا عمر فاروق صاحب ته وویل وی علی به ری ولی راته، او دوه راته د کجوري غټ غټ کوتکونه راوړئ چې ری وړه. قرآن کریم کې نور ایتونه نشته دی چې ته ایله بیله د دې ځایونو پیچېده او تپوسونه د خلکو نه کوې. نو په دې سر یې ووهه، سر نه یې وینه روانه شوه. ورته وایي ته ما پېژنې زه څوک یم؟ نوم دې څه شی دی؟ وی عبدالله صبیغ. وی ما پېژنې زه څوک یم؟ وی انا عبدالله عمر، تا ته به زه اوس پته وښیم چې بل ګزار یې ورکړ نو وینه ترې لاړه. نو عبدالله صبیغ ورته وایي یا امیر المؤمنین زما د دماغو کې لیونتوب و، دې وینې سره ووته، اوس مې معاف کا. مصنف ابن ابي شیبه دا حدیث متول راخلی او لیکي چې عمر فاروق رضی الله عنه د عراق والی ته گورنر ته خط ولیکه چې مونږ دلته عبدالله صبیغ برابر کړی دی، خو که هلته درشي اعلان وکړه په جامع مسجد کې چې د عبدالله صبیغ سره په مجلس کې څوک کښېنني. یاره امیر المؤمنین ډېر عجیب انسان تېر شوی دی، ګورې ښه ډېر عجیب انسان تېر شوی دی. که دغسې عمرا او سلاطین وی نو اهل زیغ به چېرته دومره قوي شوي وی. یو صحابي مبارک دی کله چې منافقانو دا مسجد درار جوړ کړه، د دوی کار هم دا وي چې اتفاق والا مسجد به وي، مقابل کې به یو څو کورونو ته بل ښایسته جومات جوړ کړي تفرقې دپاره. علامه قرطبي لیکي چې هر جومات د بل جومات مقابله کې جوړ شو، وی دا مسجد درار دی، مونځ پکې نه کېږي. نو مسجد درار یې جوړ کړه. ابو عامر په نوم باندې یو کس د مدینې منورې پخوانی راهب تښتېدلی و، شام کې و، چاته پیسې د شام نه راولېږلې چې دا جومات جوړ کړئ، او نبی علیه السلام ته ووایي تاسو راشئ برکت دپاره دلته مونځ هم پکې وکئ او د چم ګاونډ خلک به دلته وي، نو به دا به زمونږ مورچل شي او ټیم په ټیم به دې کې مونږ پرچار کوو. رسول الله مبارک ورته وویل زه تبوک غزا ته ځم، کله چې د غزا نه راشم بیا به درشم. واپسې چې را روان شو آیتونه نازل شول چې هغه مورچل دی د کافرانو او سبب د ضرر تفرقې دی، لا تقم فيه ابدا، ابد الابد پورې دې کې قیام ونه کړي. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لاره بدله کړه، راغی حضرت علی رضی الله عنه چند صحابه کرامو سره ملګري کړه، وی ورشه دا کوم جومات چې دی جوړ کړی دی دا جومات یې وران کړه، او د علاقې خلکو ته ووایه چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم داسې امر کړی دی چې تاسو خپل ډیران راوړئ او د دې جومات په ځای باندې غورځوئ. دا څومره تشدد نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د اهل زیغو سره کړی دی. ګوره ولې کړی دی؟ دا امت ته دا عبرت ورکوي چې د دې خلکو مساجد او مدارس په کلي کې مه پرېږدئ، پرچار کوي. ګورئ دا حکم د مسجد نه لري، مسجد ډیرار ورانې کوي، ډیران ته جوړ کوي. د چا ضمیر به دا ومني چې چا جومات جوړ کړی وي، وهابي دي جوړ کړی وي او ته دې وران کړي او بیا دې ډیران ته نه جوړ کړي. سړی وي هو دا خو جومات ته په دې باندې منځونه شوي دي، مسجد دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د هغې د ډیران حکم ورکوي چې ډیران ته نه جوړ کړي. نو یو کسو 5 ټیمه په دې مسجد کې جمع ورکړې وه، خو هغه خبر نه و چې دا منافقان دي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راغی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته یې وویل که تاسو نه خفه کېږئ زما دا فیصله ده
چې دې سړي پسې به نور څوک مون نه کوي، دا چا چې دې مسجد کې جمع ورکړي. هغه دور تیر شه، صدیق اکبر صاحب دور تیر شه، د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه رااله، بنو عمرو بن عوف د بانډیو غرنۍ ساحه کې مسجد جوړ شه. خلک رالل که ستاسو اجازه یې موږ به یو امام ونیسو، وړوکی جومات دی. وی امام ما ته راولئ چې زه وګورم چې امام څنګه سړی دی. د وخت بادشاه امیرالمؤمنین ته امام پیش کېږي نو بیا امام مقررېږي. ټوله دنیا کې محراب او منبر باندې یوازې او یوازې پاکستان افغانستان دی چې بالکلیه پې باندې پابندي نشته دی، او چې دا پابندي پې ونه لګېږي نو دا اختلافات کله هم نشي ورکېدی. که د هر ملک ته تاسو لاړ شئ، هغلته به په ملا او په محراب یوه خپله پابندي وي، هغه ته به خطبه راځي، تقریر به راځي، د هغې خلاف به دی نشي غږېدی. پاکستان یو عجیب ملک دی، دې محراب کې یو مذهب دی، هغه محراب کې بل مجتهد صاحب ناست دی، هغلته بل مذهب شروع دی، هغه دریم ملا صاحب بل مذهب جاری کړی دی. حکومت هسې نوم دی، عجیب غوندې ملک. نو امیرالمؤمنین صاحب ورته وویل چې دا ما ته راولئ، زه یې وګورم. چې رایولو چې ورته ویې کړ، رایې وسته، وی تا هغه سړی نه یې چې مسجد درار کې د 5 ټیمه جمع ورکړي وه؟ وی یاو. ما فیصله کړې تا پسې به څوک مون نه کوي. بیا هغه قسم ورته وکړه، قسم یې وکړه چې والله العظیم چې ما ته دا پته نه وه چې دا د مسلمانانو تفرقې او بې اتفاقۍ ته جوړ شوی دی. که زه پوه وی ما به دا نه وي. هغه حلف او قسم امیرالمؤمنین قبول کړ او بیا د بنو عمرو بن عوف قبیلې ته د امام ولېږل. دې مبارکانو د اهل زیغو سره په داسې انداز کې مقابلې. د هغې نه بعد چې بیا کله تابعین راغلي دي، تبه تابعین راغلي دي، هغوی هم دې سره ډېر سخت نفرت کې وخت تېر کړی دی. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه د مسلم شریف حدیث دی، یو سړی دی، یو کلي دی، هغه کلي کې یو ملا دی، هغه ملا قدریه ډله کې شوی دی، قدري و. وی د کوم ځای علاقه یې ورته یاده کړه، وی ستاسو کلي کې فلانی پېژنې؟ وی یا. وی هغه ته ووایه چې عبدالله بن عمر رضی الله عنه وایي چې ته قدري شوی په تا دې زما سلام نه وي، او که چېرته قدري نه یې ما ته چا دروغ ویلي بیا دې در باندې سلام. څومره احتیاط کوي ګورې. په قدریو په دې غلطو ډلو سلام هم نه اچوي، او شاګرد ته وایي ورته ووایه ګوره که قدري بیا سلام نه دی در باندې، که قدري نه یې چېرته بیا دې په تا زما سلام. امام مالک رحمت الله علیه درس ته ناست دی، یو معتزلي ورته راغی، معتزلي ورته راغی، وی اجازت دې زم کښېنم، او تا ته اجازت نشته. عجیب علما دي چې اهل زیغ په درس کې هم نه پرېږدي، مدرسه کې چې وځه اجازت نشته تا ته. یو محدث ورسره ناست دی، وی پرېږده صحیح به شي، وی دا ممرض د قلوبو دي، زړه ته زما مرض را نقلېږي، وی دا لرې کول پکار. معتزلي خو بیا ادبه ودرېده، وی زه خو هسې درس نه وایم، تا سره مناظره کوم. امام مالک رحمت الله علیه ورته وویل چې الحمدلله زما په عقیده کې شک نشته دی، او ته شکي ځان غونې شکي سړی پیدا که مناظره ورسره وکړه. زه تا سره مناظره نه کوم، زما خو شک نشته، نو مناظره سره پاره کوم. لکه ستا په ګمراهۍ کې وي زما هېڅ شک نشته چې ګمراهي، نو بیا تا سره لا مناظره سره پاره کوم. بیا ورته هغه محدث وایي چې پرېښې به دې وې قسم شوی وې، وی که دی دې دلته پرېښودو، امام مالک په مسجد نبوي پرېږدي، درس به پرېږدي، زه به بیا درس نه کوم دلته. دومره هغه مبارکان په دې مسایلو کې احتیاط کولو. اهل زیغ دا دوه ویډلې درس کې نه پرېښودل، ګوري د مجالسو نه به هغوی شړل. نن سبا الهه دې په موږ او تاسې ورحمېږي، علما مدرسین هم دې حد ته را رسېدلي دي چې ښه به پوهېږي چې دغه وهابي دی، اهل زیغ دی، خو په ټول کال کې 2 خبرې نه کوي، بیا ما ته سبق ته نه راځي، زما طالبان کمیږي. بیا دا یو غټ مرض په دې مدرسینو علماو کې ګډ شوی دی، زما بیا طالبان کمیږي. نو ستا چې طالبان کم شي نو څه چلو شو؟ خو ټوله د نفس تقاضي دي چې دوی په هلاکت کې غورځولي دي. خداوند کریم دې په دغه ښکلې عقیده موږ او تاسو ته استقامت راکړي. هل لیس الانسان الا ما سعى، د اقوا دلایلو نه خدا منسوخ شوی دی. او مفسرین کرام څه نور جوابات هم کوي چې مختصة بقوم ابراهیم او موسی علیهم السلام، دا د موسی علیه السلام ابراهیم علیه السلام د دین حکم دی. اما امتنا فلهم ما سعوا وما سعي لهم، زمونږ امتیانو ته خپل عمل او د خلکو د عمل ثواب تر مرګ او تر قیامته پورې وررسېږي. احادیث په دې باندې بنا دي او دال دي ور باندې. دریم جواب ترې دا کوي چې لیس الانسان کې د لام په معنا د علا باندې دی، لیس علی الانسان الا ما سعى،
د انسان په ضرر باندې د بل ګناه انسان ته نه رسیږي، هر چې منفعت امور دي نو هغه انسان ته رسیدي شي. بل جواب د هغې نه دا کوي چې لیس للانسان الا ما سعى کې مراد د انسان نه کافر دی، لیس للکافر الا ما سعى اما المؤمن فله ما سعى وما سعي له. بل جواب مفسرین د دې نه دا کوي چې لیس للانسان الا ما سعى بطريق العدل ولهم ما سعوا وما سعي لهم بطريق الفضل. دا چې خدای تعالی د خلکو خیراتونو ثواب ورسوي دا د الہ العالمین احسان دی. دا اشارې مې طالبانو علماو دپاره جواباتو ته وکړي. بدرالدین عیني رحمت الله علیه 8 جوابونه دې کریمه کې کړي دي او د اهلسنه والجماعه مسلک ښکاره کړی دی چې هغه دا دی چې مردګانو ته د تلاوت او د دعا او د دې څیزونو ثوابونه وررسیږي. وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. درود شریف په شوق سره ولولئ.